عمر رضی الله تعالی عنہ اخیره زمانه کې ډیر عمر شو امیر المؤمنین دی. په دغه ټایم کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته پیغام ولیکو. هغه ته پیغام ولیکو استاد کشرې لور چې د ام کلثوم رضی الله تعالی عنها زه دا غواړم چې د دې سره نکاح وکړم. د دې سره څه وکړم؟ علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه دا غواړم چې ستا د لور سره نکاح وکړم. او وجه ورله وښودله یا اگر چې زما عمر زیات دی او د دې عمر ډېر کم دی خو نکاح ورسره ځکه کومه چې زما نسب د نبي علیه الصلاة والسلام د نسب سره یو ځای شي. ځکه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی لور وه او بیبي فاطمه د نبي علیه الصلاة والسلام لور وه. نو زما چې د ام کلثوم نه کم بچي پیدا کېږي هغه به د نبي علیه الصلاة والسلام نوسي وي. نو زه دا غواړم چې زما نسب د نبي علیه الصلاة والسلام د نسب سره شریک شي ځکه د دې سره نکاح کول غواړم. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل عمره دا جنۍ به دې خوښه شي؟ زما دا لور به دې خوښه شي؟ زه ټیک ده زه یې درلېږم که ستا خوښه شوه نو ام به ماته ووایه که خوښه دې نه شوه نو ام به ماته ووایه. دا شرعي مسله ده ښه. یو سړی د یوې جنۍ سره نکاح کوي نو د هغې مخ ته کتی شي خو د شهوت په نظر به ورته نه ګوري ښه د هغې مخ ته کتی شي خو په دې نیت به ورته ګوري چې آیا دا جنۍ زما مناسب ده او که نه ده. صرف په دې نظر به ورته ګوري. یو انسان وایي زما په ځان باندې کنټرول نشته خواهشاتو باندې بیا ورله کتل جایز نه دي. نو یو هلک دی د یوې جنۍ سره نکاح کوي د هغې مخ لیدی شي. نو علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه یې درلېږم ستا خواله که خوښه دې شوه بیا به ماته ووایه. نو د خپلې لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها له صادر ورکړو دا صادر امیر المؤمنین له اوسه عمر لره هغه ته ووایه چې دا صادر دې خوښ دی که خوښ نه دی صادر هغه له اوسه. نو ام کلثوم دا صادر راواغستو او عمر رضی الله تعالی عنه لراله. نو چې راله وی امیر المؤمنین زموږ پلار رالېږلی ما دا صادر یې راکړی دی چې امیر المؤمنین ته ووایه چې دا صادر دې خوښ دی که خوښ دې نه دی. بس عمر رضی الله تعالی عنه کې الله تبارک وتعالی ډېره حیا یې شوه ډېر حیا پکې الله یې شوه. بس په کار خو دا و چې د هغې مخ ته یې کتلی وی چې دا خو یې رالېږلي زما د لیدو دپاره که نه. خو عمر رضی الله تعالی عنه د هغې مخ ته نه شو کتی د خپلې حیا د وجې نه د هغې مخ ته یې نه شو کتی. نو د هغې خپو ته یې کتل چې زه د خپو نه به ما ته څه اندازه وشي چې د هغې خپو ته یې کتل که نه. بس ام کلثوم چې دا وړه ده عمر کې ډېره کمه ده خو صادر ته ګوري او امیر المؤمنین ته ګوري چې ما ورله راوړی صادر دی او هسې کوي زما خپې صادر ته نه ګوري. نو ام کلثوم ورته څه وایي امیر المؤمنین راوړی مې درته صادر دی چې ستا خوښ دی که خوښ نه دی او ته سې کوي زما خپې. وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی نو دا سترګې مې به درنه ایستلې وي. داسې زنانه دي ښه داسې زنانه دي ډېره حیاداره وه. وی قسم په الله کو امیر المؤمنین نه وی په دې سترګو کې مې درته دا ګوتې درکولې دا مې نه بار تر ایستلې راوړی مې درته صادر دی او ته زما خپې سې کوي. زه نن زمانه زنانو ته هم وایم ډېرې زنانه زمونږ چې سادهګانې وي که څوک ورته په غلط نظر وګوري نو دا چپ پاتې شي څه ونه وایي خبره ښکاره نه کړي. نو کوم انسان چې پلیت وي په زړه کې ګندګي لري که نه هغه د دې د خاموشي رضا حساب کړي. حالانکې دا د حیا نه غږ نه کوي د غیرت نه غږ نه کوي. زه وایي دا بدمزاجه شو پلیت شو زه به دا خبره غلې کړم هغه د هغې نه غلطه پیدا اوچته کړي. نه نه زنانو نه هم پکار دي چې څوک په غلط نظر وګوري چې ووایي چې دا سړی د دې سړي دا سترګې خرابې دي چې هغه ته داسې سبق ورکړی شي چې سبا بل چاته بیا داسې ونه ګوري. نو هغې ورته وی امیر المؤمنین عمر که ته امیر المؤمنین نه وي دا سترګې مې درنه ایستې. عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی لاړه شه بابا ته یې ووایه چې دا صادر مې خوښ دی دا صادر مې څه دی خوښ دی. اوس ام کلثوم چې لاړه که نه علي رضی الله تعالی عنہ لره وی بابا عمر وی چې صادر مې خوښ دی صادر مې خوښ دی. وی بابا یو خبره درته وکړم وی او دا څه عجیب امیر المؤمنین دی دا څنګه عمر دی وړې مې ورله صادر وکتلې زما خپو ته زما خپې سې کولې صادر یې نه سې کو. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل بچې دا د خاوند دی خیر دی کتلی شي ورته دا د خاوند دی کتلی شي ورته. ښه بابا تاسو دې له لېږلي او بچې ما دې له لېږلي وي هغه ستا د نکاح خواهش لري ستا رضا ده. ام کلثوم او زما هم رضا ده زما هم غرض مې دا کو چې دومره حیاداره و دومره حیاداره او دا لور د چا و د فاطمه رضی الله تعالی لور وکنه نو چې کله مور حیاداره وي نو ضرور بچي بیا صحیح حیادار وي. موږ چې چغې وایو دې میندو ته چې د دې موبایلونو نه واوړئ د دې پلیتو کپړو نه واوړئ د دې بربنډو جامو نه واوړئ د دې اثر په بچو باندې هم کېږي سبا بیا سر او تندې ټکوئ زما بچی زما خبره نه مني. دا لور د فاطمې رضی الله تعالی وه او په فاطمه کې الله تبارک وتعالی څومره حیایي شوه. یو ځل د نبي علیه الصلاة والسلام سره په کټ باندې ناسته ده نوې نوې سپوږمۍ راختلې میاشت راختلې ده. نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي فاطمه میاشت راختلې ده وګوره که نه میاشت راختلې ده. فاطمه رضی الله تعالی غږ ورکړو داسې ښکته ګوري. نبي علیه الصلاة والسلام ته بیا فرمایي بچیه
میاشت راختلې ده ودې نه کتلو ای بابا زه د یوې ورځې د 2 ورځو د 3 ورځو میاشت نه ګورم زه ورته نه ګورم بچې ولې نه ګوري ای بابا دې ورځې ته سړی ډېر ګوري هر څوک دې ته ګوري نو زما او د سړو نظر په دې میاشت باندې یو ځای کېږي ځکه ورته زه په دې ورځو کې نه ګورم الله تبارک وتعالی ورته دومره حیا ورکړې وه هلکه داسې شرعي مسله نه چې ښځې میاشت نه شي کتی کتی شي کتی شي دې کې څه ګناه نشته خو دا د هغې خپل حیا وه چې دې میاشت ته په دې ورځو کې سړی ګوري نو زه به ورته نه ګورم زمونږ نظر دغلته یو ځای کېږي نو چې مور حیاداره وي نو بچي به ضرور حیادار وي د نن زمانې زنانه وله راشه که نه غټې غټې غاړې به یې جوړې کړي نیم جسم به ښکاري نری نری لوپټې به وي سټ به ښکاري ویښته به ښکاري ساخې به یې دومره چاکونه به یې دومره اوچت اوچت رخ کړي د زنانه وو چې تشي به یې ښکاري نو د کمې زنانه چې په شریک کور کې پاتې کېږي لیورونه دي پکې شریک کور دی او کپړې داسې چې د هغې نه تشي ښکاري باد په سړک روانه ده ګاډي ته چې ښکاري تشي ښکاري دا بربنډه ده که نه ده بربنډه نور څه ته وایي نو د دې زنانه چې بچي پیدا شي پای کې به حیا وي هغه به د دې زنانه نه یو 2 چنده سیوا که نه سیوا هغه به د دې نه یو 22 سیوا ځي د کمې مور چې تش ښکارېدل د کمې مور چې شاته سټ ښکارېدو د کمې مور چې مخې ته مرۍ ښکارېده د دې بچي چې راشي د هغې به د دې نه پورته زوی نه بیا ښکاري ځکه پرورش د دې مور په غېږ کې شوی هغه د دې مور کپړو ته ګوري چې زما مور داسې لباس کوي نو بچي به څنګه لباس کوي دې وجې نه مونږ خپلو خویندو ته وایو خپلو میندو ته وایو الله تبارک وتعالی حسن درکړی دی ښکلا یې درکړې ده دا د خلکو د ښودلو دپاره نه ده درکړې دا ستا د خاوند دپاره درکړې ده دا ستا د خاوند امانت دی په کوم ځای باندې چې د زنانه پردي سړي نظر ولګي دې ښځې خیانت وکړو د خپل خاوند سره د الله سره خیانت وکړو د الله د رسول سره خیانت وکړو د خپل خاوند سره خیانت وکړو دا دې نه و چې دا ما ښکلی کار وکړو او دا ښکلی جسم یې د اور د جهنم سکروټې وګرځولې دا خو په خپل جسم ناست کې مال الله ښکلی جسم راکړی که نه دا دې د اور د جهنم لرګي وګرځول دا جسم ظلم دې په ځان وکړو نو غرض مې دا کوو چې الله تبارک وتعالی هغې له حیا ورکړې و حیا نو عمر رضی الله تعالی او علي رضی الله تعالی فرمایل ای بچی دا ستا خاوند دی ټیک دا ماته دا نکاح منظور ده دا نکاح منظور هغه الله په دې دوه عمرینو کې یو عمر مسلمان کې چې اسلام په مضبوط شي ځکه دا دواړه ډېر زورور دي او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی دا دعا نبی علیه الصلاۃ والسلام به بار بار غوښتله نو مکې مکرمې مشرکین راټول شو دارالندوې ته د دوی د جرګو چې کوم ځای و په هغې کې دا مشوره کېده چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو دونه به موږ څنګه خلاصېږو دا مشوره پکې کېدله په دې کې ابو جهل هم ناست دی او د عمر رضی الله تعالی عنه پکې هم ناست دی د عمر رضی الله تعالی عنه فاسد او دا توره راویسته یو کړاس یې وله ورکړو ما یې څه مسله خو راښ کړې د دې پیغمبر نه یو تن دی ټولې په لړزان کړي یې زه هم چې اوس یې له سر راوړم چې دا خبره واره کړم چې کیسه له خلاصه کړم ابو جهل ورته وي عمره کو دا کار دی وکړو نو سلو خان درله په انعام کې دي سلو خانو سلو خان درله په انعام کې دي کو دا کار دی وکړو ویل یقیني وي او وي اوس یې تماشه کوه چې سر یې له پخپو کې ورته وکړم دارالندوې نه په سخته غوسه کې ووت را روان دی به نبي علیه الصلاۃ والسلام پسې د هغې په مرګ پسې را روان دی په لاره کې ور یو صحابي مخې له ورغی سعد رضی الله تعالی عنه وي عمره خیر خو دی ولې ډېر وارخطا روانې په غوسه کې چېرته روانې د نبي علیه الصلاۃ والسلام دا نوم مبارک ډېر په بدو الفاظو واغېستو وي زه هم په هغه پسې چې دا سر تېنه قلم کړم چې دا خلک تېنه وزګار کړم سعد رضی الله تعالی عنه ته وویلو وي عمره دا نشي کولی دا نشي کولی ته ولې نشم کولی بس نشي کولی هغه ته نږدې کېدی هم نشي نو وي ښه ګویې چې تم صحابي شوی دغه ملګری شوی کو تم بېدینه شوی خپل د پلار نیکه دین دې پرېښی دغه ملګری شوی کو سعد رضی الله تعالی عنه وفرمایل وي او زه هم دغه ملګری یم د دې ځای نه ته زما نه قدم هم نه شې اړولی په هغه پسې عمر رضی الله تعالی عنه توره راویسته وایي چې لومبی ستا کار تمام کړم نو وروسته به په هغه پسې ځم چې ده پې توره واړوله سعد رضی الله تعالی عنه تورې ته لاس کو قریبه دا وه چې په یو بل ګزارونه کړی وي خو د سعد رضی الله تعالی عنه د خولې نه یو خبره ووته وي عمره ما او زما محبوب صلی الله علیه وسلم پرېږده خو د خپل کور فکر دې وکړه پیغور یې ورکړو د خپل کور فکر دې وکړه ستا هغه اوښې او غخور خو دې مسلمان شوي دي ته چې د کمې هستۍ د مرګ دپاره روانې په هغې باندې ستا خور ایمان راوړی دی وي دا دې راته څه وي او که نه وي عمر او د هغه کور ته اسلام راغلی دی زه مه جوړم بیا خو د خپلې خور نه سر قلم کړم په سخته غوسه باندې روان دی د خور کور له ورغی او چې ورغی ورته دیکه ورکړه ور دغې طرفه کلکو چې ور کلکو د ور سره غوږ کېښودو نو هغې له د هغې استاذ راغلی و او قرآن یې ورته ښودو د عمر زمون خور چې کوم د هغې چې کوم دی یو صحابي دی استاذ دی هغه راغلی دوی ته قرآن ښایي دی چې د قرآن اوازونه واورېده او دا خبره خو رښتیا ده هغه خو یقیني مسلمانان شوي دي د تورې دا
موټه چې په دې باندې راکې خدل په دې دروازه دی ور کولاو کا خوري پوښه چې رور میراغه پوښه را باندې نظر هغه استاد چې هغه ته کوټه ته لاشه ته پښ هغه ویل چې عمر راغی هغه ډایرک کوټه ته نه وته دا کټ لاندې پښ ویته ملمای او زې خوري مو دایو خېده کوم سره ارسه وکړه خو ته پر دې سره ته پټ شه هغه ته پټ کو او دا خوري را لوري ورته کولاو چې ور کولاو کو د بده وخي باندې ورمنډ کړه د مړای نه ونیو او د توري په موټي په راکې خودل پیدا اسلام راوړل چې کله هغه گزارونه شروع کړو نو دا خوري منځ لراله دا خاون او دا لوري خلاصول چې د دوی په منځ کې خلاصونو کې چې کله خلاصونی کو د عمر رضی الله تعالی عنہ چې سپېړه واره وره او په دومره زور سره د خور د مخ راواچوله چې دا غي د مخ نه دی وینو داري شروع کړ عمر رضی الله ډېر لوی طاقت ورکړ ډېر زور ور طاقت چې سپېړه تاوګړه د خور د مخ پیو نو د خور د مخ د ګوتو سره وشلیدو او دی وینو داري والی او د عمر رضی الله تعالی په مخ باندې دا داري ولګیدي او په کپړو دا داري ولګیدي چې خور دی وینو تو قتل په جلا شو عمر یو خبر وره زما کو ته عمر ابن خطاب د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم غوري زه دې خوري مزم بل څوک نه ما ته کو ځان ته زور وای چې زه د خطاب زوی ما نو زه د خطاب لور یم زمستانه کوم نه ما اسی ځان مستړی کوا کو بدن می ټوکړي ټوکړي کړي د اسلام نه واپس کېږم نه زم د خطاب لور یم اسی ځان مستړی کوا عمر رضی الله تعالی چې خور ته وکتل جړا ته وکتل وینو ته وکتل تر سراغه تر څه پزړه کې راغی وی خزه دا پرې دوا خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا مال لګرا کوي دا لګ مال راکای خو ورته نه شم درکولې وی ونی وی ته پلیتی ته کافری قران پاک کتاب دی دا مون کافر له پلاس کې نه ورکو دې ته تلاس نشي لګولې عمر رضی الله تعالی خلک خو راته وایي کنه لکه راته وایي کنه او دنه چې استاد خبري ووري چې د عمر اواز خو بدل شو خبري خو بدل شي هغه ډایرک د کوټې نه ووت د کوټې نه ووت او قران کولاو کو عمر واورا او لومبه دا آیت چې څنګه راوړو نو دا آیت راوخته دو انی انا الله فاعبدني واقم الصلاه لذکری ډایرک دا آیتو ز الله ما زما بندگی وکي او مون زما د یاد د پاره وکي دا آیت ورد عمر رضی الله تعالی عمر رضی الله تعالی فرمایل بخوري زغو سلکوما دا قران مال له پلاس کې راکې د خپل کما او په کوم خسته چې تا ایمان راوړې د ما غلبو زې په ایمان راوړم عمر رضی الله تعالی غو سلکو قران خپل کو او خور ته ایمان نبی رسول الله لبوزه چې زه ایمان راوړم وزدلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې د خپل صحابه سره ناشته ځکه په مکه کې دا خبره خوره شو وی عمر تور اغست د نبی علیہ السلام په مرګ پسې وته دي تور مکه کې خبره خوره شو کنه عمر تور اغست د نن دا قسم کړه د پلات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کو په دې پسې وته دي نبی علیہ السلام په دار ارقم کې صحابه سره ناشته تمام صحابه پریشان دي چې دا راشي موږ بسکو ځکه د جهاد حکم خلا راغلی نه دی وجلې خوشونه دغه زمون محبوب ته نقصان ورسې مونږ بس وکړو ذلك عمر رضی الله تعالی روان دي او سیده ورغه په دار ارقم باندې وردان نشو نبی رسول الله خپل صحابه سره ناستو چې دی وردان نشو صحابه کرام د تورونه کلاس وستو ټول راوستي چې زه عمر خو رسید کنه نبی رسول الله ماته فرید وای ماته یو تن به نخو زید خپل زینا نبی رسول الله ډیر زیات بادر وخه صحابه کرام فرمای ویمون په ټولو کې زیات بهادر چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ مدینه منوره کې د شپې او د دماکي غونډه आवाज وشو لوی درازو خطو د شپې تمام خلک د کورون نه غیر غیر وروت چې چللې صحابه کرام فرمایي چې موږ رڼاګانی لګولې او موږ سره معلومات کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شاتور اسمان دی بغیر د اسنه راغې زمون په خوا کې ودرېدو د اسنه خطر راکوشو یو دوشه ما د مدینه منورې نه غیر چاپیر چکر ولګو اس نشته مونږ چې د کورون راوته نبی علیہ السلام شاتور استختلو بغیر د زنا بربند استختلو او مدینه منوره به بغیر چا پیرا کتلو چې ودا شي نشته ما معلومات وکړو دومره نبی علیہ السلام بهادر وو نو نبی علیہ السلام فرمایل ویړک په نو خای ما ته را پېد ز پوښاو دی پوښا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیده ورغه او د عمر رضی الله تعالی د دې ګریوان نه ونیو یو عمر وای په کوم غرض راغلی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل قسم په الله چې نبی رسول الله زما دي ګریوان ته لاس کو کنه او زه داسې وړه کولم چې عمر په کوم غرض راغلی وی قسم په الله د سر د وختو نه واره ترخپو پوری غاډه خولي وتی وی چې زما دي ګریوان ته لاس راواچو زما د بدن د خلو لول شراب شو هر وخت مې نه غني غودرې
دومره د نبی رسول الله روبو. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله محبوبه کلمه راته وایا، الله محبوبه کلمه راته وایا. چې عمر دا خبره وکړه ما ته کلمه وایا، دلته صحابه کرامو د نارای تکبیر आवाजونه شروع کړو. صحابه کرامو چیغې شروع کړې الله عمر مسلمان شو، عمر مسلمان شو. دا توقع امید د چاو. خو دلته خو نبی رسول الله دعا وغوښتې وکنه الله اسلام مضبوط کی په یو د دوو عمرینو نه. خواجه عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو. نبی رسول الله ته فرمایل دا الله پیغمبره دا کوم دین چې تاسو ته راوړی، دا کوم قران چې تاسو ته راوړی دا یقیني حق دی. نبی رسول الله قسم په الله چې دا رښتینی دین دی. بیا پټ په دې کوټه کې ولې ناسیه؟ عمر ته فرمایي بیا پټ ولې ناسیه؟ نبی رسول الله صلی الله علیه فرمایل ما ته دا الله حکم لانه دی شوی، زه ښکاره تبلیغ نشم کولی، ما ته دا الله اجازه نه دی شوی. عمر رضی الله تعالی عنہ له کلاس ورکو یو عمر خو لاړو دی خو به وسیلام کوي. عمر پټ تبلیغ نشي کولی، عمر پټ په کوټه کې نشي کولای راسته. زه خو لاړم، ما خو خپل ایمان اعلان وکړو او لاړ مکه مکرمه ته ودرېدو. اے خلکو وورئ عمر ابن خطاب د نن نه بعد مسلمان دی او کو پچا کې طاقت وینو وړاندې دي. هلته کې ابو جهل او مرګري ناستي چې عمر رحمه الله د نبی رسول الله سره راوړي موږ له او دلته عمر په مکه کې اعلان وکړ د بیت الله شریف سره خواته ویزه مسلمان شوم او د نبی رسول الله خلاف چې څوک را مخ کې شه. دا د الله رحم دی. رحم دا عمر چې کله ایمان راوړو اسلام راوړو هغه تکبر هغه غرور بیا هغه نو بیا عاجزي وا. ما درته اوس حسن رضی الله تعالی عنہ فرمای وی دا اختر روز د اختر ورځ او عمر رضی الله تعالی عنہ د کور وروته وی په کپړو کې ټاکې لګېدلې وي. وی قسم په الله چې ماش مارلې د عمر په کپړو کې 12 ټانکې لګېدلې وي. ځای په ځای کمیش لیدلې واغې ته به ټوکې ګنډلې و 12 ځای کمیش ته ټانکې لګولې وي. بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ سادهګي وخه دا ولي دا ير رااله د الله نه ير رااله. بیا دا عمر رضی الله تعالی عنہ په جمعات کې ناس ته داسي ځان له ناس ته فکر کو چې په جلا شو دا وخت کې په دې ګیر روان شي. دا وخت کې په دې ګیر به دي صحابه کرام تراټول شو. امیر المؤمنین ولي سي چلو شو ولي جاړي وی جاړم په دې باندې چې زه مسلمانانو بادشاہ ما او د قیامت فرض به وي او الله تبارک وتعالى به د عمر د ګریوان ونیسي او تپوس به دي کوي چې عمره د فرات په غاړه باندې اوس په د تګ نه مرشه او بادشاہ استاوه. د فرات په غاړه باندې سپید تګ نه مړ کېدو بادشاہ استاوه ته ته بولی نه رسولي. زه به الله له جواب ورکوم، زه به الله ته سوام، زه به ځان څخه خلاصوم. دا عمر بیا د صحابه کرامو هغه حالات ځان ته موږ را مخې تکو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د تاجر وو د کپڑے کاروبار کو کپڑے کاروبار وکاو. کله چې د خلیفہ شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا د تشریف ولونه چې کله د خلیفہ شو نن له خلیفہ شو سبا شنو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خپل کپڑے خپل صادری په وګ باندې راغستي بازار تر روان دي. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ مخله ورغه. ابو بکر سکای ابو بکر سکای ایسه کوم ځان له کپڑے خرڅوم نو ویته چې د بادشاہ مسلمانانو بادشاہ شو امیر المؤمنین شو امیر المؤمنین شو نو ولګیړه بچی می بس غواړي نه سبا خورينا زه به ځان خپل کار کوم نه بادشاہ شم نو چلو شو. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی یا خو ټیک تا اخو ټیک دا خو چې تخپل تجارت کین نو د مسلمانانو دا مسلې بسوک حل کړي. تبه تجارت پسې وزي د دوی مسائل بسوک حل کړي نو یې چلو کما. نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی رازا یو صحابي لزو چې دا غنوم دی ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ او هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام امین ویلو امانتدار امین ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ورزو او هغه ته وایو چې دا ابوبکر چې دی دې زمونږ بادشاہ دی نو راځه چې دله د بیت المال نه مقرر کو کنه د بیت المال نه بدل او د بچو د خوراک د پاره مقرر کو دې چې کپڑے خرڅې د مسلمانانو مسلې به څوک حل کوي. وی ټیک دا دواړه حضرات لاړ ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ابو عبیده تا ته پته د ابوبکر پرون زمون بادشاہ شوی دی امیر المؤمنین شوی دی زمونږه د روان دی بازار ته کپڑے خرڅي مونږ به دا مسلې سو خل کوي
نو دله د بیت المال له وظیفه مقرر کا. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی ټیک ده وی د وظیفه د یو عام مهاجر صحابي په شان ده. یو عام مهاجر صحابي ته چې کم شی د بیت المال ملاویږي هغه به ته ملاویږي. نو دا یو مهاجر صحابي دی. نو وی ټیک ده دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی. د بیت المال نه دومره وظیفه دغه کور ته ځي چې دی خوري د خزې خوري بس او بچي خوري دغه وظیفه د کور ته ځي. یو ورځ ورته بیبي وویل چې زما الوا تړل شوی دی اوس دا د مسلمانانو بادشاه دی ښه دا خلیفه وقت دی. ښځه ورته وایي زما الوا تړل شوی دی زما سره پیسې نشته چې تاله پې زه الوا واخلم ما سره پیسې نشته. بیا ورته بله ورځ وویل وي نشته را سره څه شی نو تاسو الوا غواړئ الوا زما هم خو هغه خو څه شی نشته چې والم درله پې. نو د بیبي یو کار شروع کړو چې کله به د دوی کور ته وظیفه راله د بیت المال نه نو دی به نیمه پاخه کړه نیم اوړه به یې پاخه کړو نیم به یې تېنه کېښودل. نیمه نو به یې ډوډۍ پاخه کړه او نیمونه به یې کېښودل. لږ لږ وړی جمع کول لږ لږ وړی جمع کول. څه ورځې پس ابوبکر رضی الله تعالی کور ته راغی کور الوا تیاره شوې وه الوا پخ شوې وه. ابوبکر رضی الله تعالی ته الوا کېښودله. ابوبکر رضی الله تعالی چې الوا ته وکتل وي دا کم ځای وه دا کم ځای وه ما خو پیسې نه دي درکړي. بیبي ورته وی امیر المؤمنین دا زمونږ کره چې کومه وظیفه راځي ما د هغې نه لږ لږ وړه بچت کول نو دومره مې ته جمع کړه چې الوا خو پکې ځان له پخه کړه. وی ښه ټیک شو صحیح شو. مطلب دا دی چې زما کور ته کومه وظیفه راځي د دې نه په کمه باندې زمونږ د کور ګزاره کېږي د دې نه په کم هم زمونږ د کور ګزاره کېږي. لاړ بیت المال کې چې کم نوکران هغوی ته وي چې زمونږ کور ته دومره وظیفه رالیږئ دا شته ډېره ده دغه ډېره ده ځکه چې زما واړه خو دې نه په کمه ګزاره کولی شي الواله به کې وړه بچت کولی شي. دا د هغې ژوند دا د هغې انصاف دا د هغې حکومت و. هغې کې به سوکالي نه وه هغې کې به خوشحالي نه وه. ابوبکر عمر رضی الله تعالی چې کله خلیفه شو چې کله دی خلیفه شو نو صحابه کرام راټول شو وی دی امیر المؤمنین شو د هم د کپړې تجارت ته دی موس بچی لري کور لري د دې لپاره څه وظیفه مقرر کړي. صحابه کرام کېناستو عثمان بن عفان رضی الله تعالی علی رضی الله تعالی عنہ زبیر رضی الله تعالی عنہ حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ دا صحابه کرام راجم شو او د عمر رضی الله تعالی عنہ د پاره د بیت المال نه درمیانه غونته وظیفه مقرر کړه. بیا حتی در دې پورې چې ورو پر اخر راتله نو دا صحابه کرام راجم شو یو ځل ځان له کېناستو یاره اوس پراخي ده الحمدلله ارس ډیر دی خو د عمر رضی الله تعالی عنہ دا وظیفه ډیره کمه ده. نو دا ته وایي چې دا اوس لږ ستا کور ته زیاته راځي نو ستا بچي او ستا واړه به پې لږ مړېږي. دا سلای وکړه خو هغه ته به وایي څوک اوس ګوره کسان راټول شو بادشاه ته دا څوک نشي وایي چې ته خپل کور ته لږ شی زیات لېږه. دا به عمر ته وایي څوک چې ته خپل کور ته وظیفه لږ ډېره لېږه. چا ورته ویلي نه شو هېرېدو ټولو ویره چاته به وایي خو هغه لورې نه ده حفصه رضی الله تعالی عنها چې د نبي علیه السلام بیبي ده په امهات المؤمنین کې ده هغې ته به ووایو. دا صحابه کرام لاړو حفصه رضی الله تعالی ته فرمایل خپل بابا ته دې ووایه چې دا وظیفه لږه کور ته زیاته لېږه وسو چې دا واړی پې مړېږي او خیر دی اوس خو پر اخر راغلې ده خو زمونږ نومونه به ورته ګورې نه علي زمونږ نومونه به ورته نه علي. حفصه رضی الله تعالی عنها چې لاړه کېناسته په یره یره باندې وی بابا زه څه کسانو رالیږلم څه صحابه کرامو او دې لپاره رالیږلي ما چې امیر المؤمنین ته ووایه چې کور ته لږه وظیفه زیاته لېږي چې دا واړی پې مړېږي. چې دا خبره څنګه حفصه رضی الله تعالی عنها وکړه د عمر رضی الله تعالی عنه مخ مبارک سور شو د غوسې نه سور شو. وی حفصه دا درته ویلي چا دې کسان راته وښیه دا درته چا ویلي دي. حفصه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل وی بابا منع کړې منع کړې ما چې زمونږ نومونه بنالی وی قسم په الله کو نومونه دې راته واغسته د مخ دا رنګونه به وله بدل کړم په دې مخ کې به وله نښې پرېږدم. دوی دا خبره کوي چې عمر دې وظیفه کور ته زیاته لېږي
دا نه ته ووایه ته د نبي علیه صلات وسلام بیبي زما لورې ته د هغه بیبي پاتې شوي یې دا راته ووایه چې د نبي علیه السلام بهترین لباس کم یو بابا صرف دوه جوړې وي چې د جمعې مانځه ته به یې اغوستي او د بار نه به چېرته وفد راغی نو هغه جوړه به یې واغوستله وی د نبي علیه السلام بهترین خوراک څه و وی د وربشو ډوډۍ صرف یو ځل خو غوړه ډوډۍ خوړلې وه چې هغه هم په شلوم باندې مونږ غوړه کړې وه چې هغه نبي علیه الصلاة والسلام په خپله مبارک وخوړه دا د نبی علیه الصلاة والسلام بهترین خوراک و الله وی نبی علیه الصلاة والسلام بهترین بستره کومه وه وی بابا صرف یو څادر و د ټاټ څادرو چې نبی علیه السلام به ځان ته څلور بغریزه کو په ګرمۍ کې نو په هغې به وده کېدو او چې کله به جمع شو نو بیا به دوه بغریزه غوړه وه نوره ټوټه به ځان د پاسه راړوله نیم به ځان ته لاندې وغوړو نیم به ځان د پاسه کو دا د نبی علیه صلات وسلام بستره وه حفصه زما پیغمبر داسې ژوند تیر کړی دی زما محبوب داسې ژوند تیر کړی او ما ته زما دوستان وایي چې ستا کور ته وظیفه زیاته درشي حفصه زما او زما د محبوب او زما د ملګري ابوبکر مثال د دریو ملګرو دی د دریو مسافرو دی مونږ درې مسافرو په لاره باندې تېرېدو زمونږ محبوب خپله توخه د ځان سره واغسته او لا خپل منزل مقصود ته ځان ورسو بیا زما ملګری پاتې شو ابوبکر وی ابوبکر هم خپل توخه واغسته او روان شو خپل منزل مقصود ته ځان ورسو او زما د محبوب ملګری شو دغه په خوا کې سملاستو حفصه زما ملګرو ته ووایه چې یو عمر پاتې شوی یوازې عمر د دغه ملګرو په لار باندې روان دی نو کو په دغه لار خو د خپل ملګری سره به ملاقات وکړي او کو د دغه لارې نه کوږ شو نو ملګرو ته به ګورې ونه رسي زما ملګرو ته ووایه د عمر په دغ کې د خپلو ملګرو لاره نشي بدلولی زما د بچو دپاره هم دغه وظیفه کافي ده دا د هغې حکمرانانو دا د هغې بادشاهۍ وي دا عمر رضی الله تعالی عنه چې کله شهید کېدو د شهادت واقع هم ډېره درناکه ده د سهار مانځله راغی اصل کې یو غلام و د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه غلام و د عمر رضی الله تعالی عنه په بازار کې تو دی غلام ورته وویل یا عمره زما د مولا ته ووایه چې په ما دا مزدوري لږه کمه کېږي د به زما نه مزدوري ډېره غواړي عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل څومره مزدوري درنه غواړي ویې 4 درهمه یا 4 دیناره خو 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي عمر رضی الله تعالی عنه د پیسې تپوس وکړه ته څه کار کوې او ته خپل کار خو عمر رضی الله تعالی عنه ته دومره قدرې وویې دا خو ډېره نه ده 4 روپۍ خو ډېرې نه دي په ورځ کې ستا نه هغه غواړي ستا د کار کې خو ډېرې پیسې پیدا کېږي دا خو ډېره نه ده صرف دا خبره ته وکړه خو د عمر زما په زړه کې دا و چې زه د ما ته سپارش کوم زه به مغیره ته ووایم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کېده خو ده ته دا خبره صرف وکړه دا خو ډېره نه ده لاړ دې دا مجوسي غلام و ده په زړه کې ویل خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم دا خبره پرې بده ولګېده د عمر زما ته ستا به هم فکر وکړم خنجر یې واغست خنجر په دواړه طرفه باندې تېرو په دواړه طرفه او هغه خنجر به یې روزانه په اور کې ګرمو او بیا به یې د زخرو په اوبو کې کېښودو ټینګر چې دا لور ګرم کړي که نه نو بیا له په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي نو ده دا لورو دا خنجر به یې ګرمو د زخرو په اوبو کې به یې بیا داسې وچاو دې دپاره وي که د زخم نه مړ نه شي خو چې د زخرو د وجې نه خو بیا مړ شي که نه خنجر یې پسې تیار کړو عمر رضی الله تعالی عنه پسې د سهار ټیم و 27 ذوالحجه وه 28مه ذوالحجه وه د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځې 28مه ذوالحجه وه عمر رضی الله تعالی عنه د سهار مانځه ته مخکې شو چې مخکې شو دا مجوسي غلام و د ځان نه کمبل تاو کړی پټ راغلی مخکې سب ته ځان ورسو عمر رضی الله تعالی عنه په خنجر و چې عمر رضی الله په خنجر و د نیت تړلی و د مانځه نه غلی را مخکې شو راشاته شو بل صحابي خپلې مصلې ته مخکې کړو دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي دا دې وجې نه نور څه نه خو که امام په مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي نو دی به د مصلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مصلې ته او مونځ به هغه پوره کوي دا طریقه ده عمر رضی الله تعالی عنه غلی د مصلې نه راشاته شو بل صحابي مخې ته کړو مصلې ته خپلې ته نور څه یې ونه وي چغې مغې یې ونه والې صحابه په غلام ورمنډه کړه غلام سره خنجر په دې تلو تلو کې څوارلس صحابه په خنجر والو څوارلس صحابه نور هم شهیدان کړو بل یو هوښیار صحابي و هغه سره غټ کوټ هغه پې زر هغه ورتاو کړو چې بله طریقه و د ګرفتارولو نشته خنجر چلی غټ کوټ هغه پې زر ورتاو کړو راپاړي پکې کړو خو ده کوشش وکړو دی غلام چې ځان په خنجر ووي نو صحابو ورته زر لاسونه ونیول ځان یې وچې بیا هغه ویل لاسونه ونیول ځکه چې تپوس ترې وشي چې ته ولې راغلی یې ګرفتار یې کړو
تیاره سار ټیم او شاته صفونه ډېر لري پورې تللي صحابه دومره پوه نه شو شاته صفونه والا پوه نه شو لکه شاته صحابه وایي موږ دومره سره پوه شو چې اول اواز د عمر رضی الله تعالی عنه فقیرت که وروسته د بل صحابي اواز شروع شو دومره پوه شو او دومره هم پوه شو چې مخې ته څه لکه شور غونته وشو خو نور پوه نه شو ځکه صحابه داسې مانځه ټیم دومره ورانې هغوی نه جوړو لمونځ خو به هغوی ډېر خیال ساتو که نه دا غلام یې ګرفتار کړو جیل ته ورته وکړو عمر رضی الله تعالی عنه کور ته وړو چې کور ته وړو په عمر رضی الله تعالی عنه بېهوشي راغله بېهوشه شو صحابه وله پۍ ورکړه په خوله کې چېرته پۍ ور واچول میده یې سوری شوې وه په خېټه کې بار ته روبیدل پۍ بار ته روبیدل عمر رضی الله تعالی عنه فروت ته طبیب یې راوسته ورله ډاکټر یې ورله راوست د عمر رضی الله تعالی عنه لږې سترګې وغړېدې د بېهوشۍ نه چې سترګې وغړېدې خو زمونږ په شان سړی ونی چې هله ما ډاکټر راولې زه مړ شومه نه دا چغې وړې نه وي لومبی تپوس د عمر رضی الله تعالی عنه دا وي د مونځ څه وشو د مانځه څه وشو زه خو په مانځه ووالم که نه نو د مانځه څه وشو مونځ په نیمه کې پاتې شو که سر ته ورسېدو صحابو ته وایي نه امیر المؤمنین مونځ پوره شو سر ته ورسېدو وایي ښه ما له اوبه راوړئ ما له اوبه راکئ نو صحابه وله په جام کې اوبه راوړي کېدای شي تږی یي ځکه چې حالت د ځان کتن دی سړی تږی کېږي اوبه یې راوړي دی به څکي وایي نه ما له په کوزه کې اوبه راکئ ډېرې راکئ چې په کوزه کې وله اوبه راوړي عمر رضی الله تعالی عنه ما پاسه وایي زه اودس کومه زه اودس کومه زوی ورته خواته ولاړ دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه زوی ورته وایي بابا په دې ټایم کې خو تا ته د تیمم اجازت شته نو تیمم ووهه که نه زه اودس پکې دوره تکلیف کوي عمر رضی الله ته وایي عبدالله ما ته شریعت مه ښیه ستا نه په دې مسله زه ډېر ښه پوه یم زه د نبي علیه السلام سره ستا نه ډېر پاتې شوی یم ته مې زوی زه دې پلار یم ما ته دا مسله معلومه ده ما ته مسله مه ښیه خو راکړې اوبه زه اودس کولی شم اودس یې وکړو وایي ما ته تکیه کېدی مخ مې قبلې ته کوي زه مونځ کوم زما نه د سهار مونځ نیمه کې پاتې شوی دی د مونځ اهمیت وپېژنئ ګورې ښه دا نه چې په سر مې دړي زه نن مونځ نشم کولی د مونځ اهمیت وپېژنئ وی ما ته تکیه کېده وایي زه مونځ کومه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی ته بیا فرمایي وی بابا په اشاره مونځ وکړه په دې حالت کې په اشاره باندې مونځ جایز دی عمر ما ته بیا فرمایي وی ما ته مسله مه ښیه په دې مسله باندې نبي علیه الصلات وسلام روزي مبارکې ته لاس ونیو وی ما د دې صاحب سره ستا نه ډېر وخت تېر کړی دی زه په دې مسله ستا نه ډېر ښه پوه یم ما ته تکیه کېده وایي زه مونځ کومه عمر رضی الله تعالی عنه مونځ وکړو چې مونځ وکړو صحابه وله تسلي ورکوله هېڅ پروا نشته ته به جوړ شي عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي که تاسو ما له دې وجې نه تسلي راکوئ چې ته به د دې ګزار نه سم شي زه سمېدو والا نه یم زه شهید کېږم زه مرم ما ته پته ده خو دا تپوس را کوم چې زه والې چا یم چا ووالم دا راته ووایئ صحابه ورته وي فیروز غلام ووالي د مغیره ابن شعبه کوم مجوسي غلام کافر غلام چې د فیروز یې نوم دی ابو لؤلؤ باندې مشهور دی هغه غلام والی نو عمر رضی الله تعالی عنہ الحمدلله الحمدلله الله ستاسو لاک لاک شکر دی چې د مسلمان د لاسه نه لګېدلی دا خبره وکړه الحمدلله شکر دی چې دا انسان د لاسه نه لګېدلی څوک چې قبلې ته مخ کوي ځکه چې څوک مونځ کوي دا ډېر لوی اهمیت دی نو عمر رضی الله عنه فرمایي شکر دی چې هغې سړي نه وایي چې څوک څه ته مخ کوي قبلې ته مخ کوي ځکه چې قبلې ته مخ کوي او مونځ کوي او زه یې وایم نو زما د وجې نه جهنم ته ځي بیا سره د مونځ بیا جهنم ته ځي نو شکر دا دی چې کافر دی مسلمان نه دی صحابه ورته وایي عمر فانسي کو عمر ورته وایي څنګه فانسي کوئ زه ژوندی یم زه خو سمړ نه یم چې تاسو هغه فانسي کوئ قصاص ترې نه اخلئ که یې مړ شومه نو هغه اختیار مې بیا وارثانو ته دی چې معاف کوي قصاص اخلي خو بالحال خو زه ژوندی یم تاسو هغه څنګه وجنئ هله په جیل کې دی وي عمر رضی الله تعالی عنه په ځان باندې پوه شو چې زه نه پاتې کېږم بهرحال خبره را لنډوم چې په ځان پوه شو چې زه مرمه نه پاتې کېږم نو خپل زوی یې راوغوښتو عبدالله وی عبدالله لاړ شه او زمونږ مور عایشه بیبي ته وایه چې د عمر د زړه د ارمان دی چې د خپلو دوستانو سره په خوا کې وده شي او د هغوی سره په ګاونډ کې سملي عایشې ته وایي ستا اجازت شته ځکه نبي علیه الصلات وسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د عایشې په کوټه کې دفن دي که نه دا د هغې په کور کې دفن و ویې لاړ شه عایشې ته وایه چې د عمر د زړه ارمان دا دی چې هغه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې وده کېده غواړي که ستا ورته اجازت وي خو امیر المؤمنین به ورته نه وایي بلکې داسې به ورته وایي چې عمر وایي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې راغی عایشې بیبي ته ور وټکاو عایشه بیبي راله ویې مورې زما بابا وایي زه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې سملاستل غواړم ستا اجازت شته عایشه بیبي په ژړا شوه په ژړا شوه وایي دا ځای خو ما ځان نه منتخب کړی و ما وی یو خوا مې به پلاري او بل خوا مې به خاوني او په خوا کې به ورسره زم یم دا خو ما ځان د قبر دپاره منتخب کړی و خو زه د ځان د پاسه عمر ته فضیلت ورکوم زه دا فضیلت عمر ته ورکوم او خیر دی زه به د عامو مسلمانانو سره په مقبره کې دفن شم زما اجازت دی عمر رضی الله تعالی عنہ بار بار ورته ګوري چې عبدالله به څه خبر واپس راوړي ګوره امیر المؤمنین دی بادشاه دی
بیا هم اجازت غواړي د قبر دپاره. چې عبدالله واپس راغی په ور کې راننوتو. پلار ته وایي بابا ستا د زړه ارمان پوره شو، زموږ مور اجازت وکړو چې دفن یې کړي د نبي علیه السلام په ګاونډ کې. عمر رضی الله تعالی عنه په ژړا شو، خپل زوی ته وایي عبدالله د ایمان مې پس په دنیا کې دا یو ارمان چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شمه. یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی، خو د ایمان نه چې وروسته زما یو ارمان هغه دا و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شوم، الله هغه ارمان زما پوره کړو. خو عبدالله بیا هم درته یو خبره کومه، اوس که زه ژوندی یم کېدای شي عایشې دا اجازت د زړه نه نه وي کړی، خو زه ژوندی یم زما د مخ نه شرمېږي، کېدای شي دا اجازت یې کړی وي، زړه نه پرې خوشحاله نه وي، خو چې کله زه مړ شم او زما جنازه وسي نو بیا به ترې اجازت غواړئ، بیا به ترې اجازت غواړئ. عمر رضی الله تعالی عنه باندې د زنکدن خوله راماته شوه، نو چې کله به د زنکدن سخته شروع شوه زوی ته وایي ما د کټ نه کوز کړه ځمکه باندې مې سملوه، ما ځمکې ته کوز کړه. بچی ورته وایي بابا ولې دې په ځمکه باندې سملوم؟ وایي بچی چې ما درته وایي چې ما ځمکې ته کوز کړه ما په ځمکه سملوه که نه؟ زه دا غواړم چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم، خپل مخ په خاورو کې ریګړه وکړم او نبي علیه الصلاه والسلام له داسې په وینو کې سور لاړ شم. زوی په ځمکه سملو، عمر خپل مخ په خاورو کې کېښودو، خپل مخ په خاورو کې کېښودو او په ژړا شو. علي رضی الله تعالی عنه راغلی، وی عمر د مرګ نه ویرېدی چې جاړي، عمر د مرګ نه ویرېدی چې جاړي. عمر رضی الله تعالی عنه غلی د مرګ نه ویرېږم، خو د مسلمانانو خلیفه پاتې شوم او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو تپوس وکړي، زه به څه جواب ورکړم، زه به څه جواب ورکړم. هغه خلیفة المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاه دی، په کپړو کې څو ټاکۍ به لګېدلې وي، 14 ټاکۍ به په کپړو کې لګېدلې وي، 14 ټاکۍ. هغه وایي زما سره دا غم دی چې الله رانه د دوی تپوس وکړي، نو زه به څه جواب ورکړم. عمر چې نبي علیه الصلاه والسلام فرمایلي د عرفات په میدان کې په لکهو صحابو په مخ کې وی کو زمانه وروسته بل پیغمبر راته نه به عمر و، زمانه وروسته بل پیغمبر راته به څوک عمر و. نبی علیه الصلاه والسلام ورته په ژوند باندې ځای ورکړو، وی عمر ته جنتي او د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو چې یو ښی لاس مې به د ابوبکر کې وي، ښی لاس به زما ابوبکر نیولی او چپ لاس به زما عمر نیولی، په میدان محشر کې به موږ داسې ملګري پاسو. دا ورته په ژوند دا خبرې کړې وي، خو بیا هم عمر جاړي وي زه به الله له څه جواب ورکوم، بیا هم جاړي وي زه به الله له څه جواب ورکوم. کله چې روح ورکو وفات شو، صحابو جنازه راواغسته، رالو د عایشې بیبي کوټې خواله بارې کټ کېښودو، عبدالله ابن عمر رامخکې شو، په ژړا شو، وی مور بیبي عایشې زما پلار راغلی د اجازت غواړي د نبي علیه الصلاه والسلام په خوا کې د آرام، ته ورته اجازت ورکوې او که نه ورکوې؟ دا د عمر زما وصیت که نه، وی زما جنازه به هغه هغې نه دنده کوئ چې تر څو پورې ته عایشې بیبي اجازت نه یې کړی. نو عبدالله ابن عمر عایشې بیبي ته فرمایي وی مور بیبي زما بابا بار تاسو ته جنازه پرته ده خو اجازت غواړي چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې سم ستا ته اجازت شته؟ عایشه بیبي په ژړا شوه، خپل څادر یې راواغوسته، د ځان نه یې تاو کړه، سیټ ته لاړه، وایي زما ورته اجازت دی دفن یې کړئ، زما ورته اجازت دی. عمر رضی الله تعالی عنه دفن شو. دا نننۍ ورځ چې ده دا ډېره درناکه ورځ ده، 1 محرم، دا د عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده. هغه په دې ورځ باندې شهید شوی و. موږ له د دغې خلکو تابعداري پکار ده او د الله په دربار کې به سوال کوو الله موږ هم داسې غونته حاکمان راکړه، الله موږ هم مسلمانان یو، کمزوري به یو، الله موږ هم داسې غونته حکمرانان راکړه چې په وخت د ځنکدن کې ورسره دا غم چې زه به الله له څه جواب ورکوم، زما نه به د دې رعایت تپوس. داسې دردناک واقعات او بیانات اورېدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو ډبل 1 چینل سبسکرایب کړئ، घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات ستاسو مخې راځي. کمنټس کې سبحان الله، ماشاءالله، الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. والسلام، جزاکم الله.